الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه چې تر ټولو نه لوی سورت کوم ده؟ ده ورته ویلې سورت بقره. په سورت بقره کې لوی آیات کوم ده؟ آیت کرسی. یا نبی علیہ السلام د حضرت ابی نه پوښتنه وکړه په ټول قرآن کې لوی آیات کوم یو د آیت کرسی؟ ده ورته ویل د علم د مبارک چې خدای پاک داسې علم درکړی ده. حتی د ټولو آیاتو سردار ورته ویل کېږي. او یو عجب فضیلت دا ذکر کېږي، نبی علیه الصلاة والسلام څوک چې د 15 وخت لمانځه نه بعد آیت کرسی دائمي ویایي، د هر لمانځه نه شاته آیت کرسی ویایي، د دو د جنت په منځ کې مانع صرف مرګ ده. چې څنګه مړ شو دته به د جنت وسایل راحتونه شروع کېږي. ولې چې د هر لمانځه نه بعد د الله تعالی د عظمت اقرار کوي. وروسته خو خبرې پکې کوو د الله صفات کمال ذکر کوي، نو عقیده د توحید بار بار نوي کوي چې سړی دا کامل صفاتو خاوند وي. نو خو هغه به خود چې مړ شو د جنت سلسله به قبر به دستی د جنت باغچه ورته جوړیږي. موضوع دغه آیات ګوره شان د الله ده، ځکه ډیر لوی فضیلت لري. الله تعالی چې ده لا اله الا هو، نشته هیڅوک لایق د عبادت مګرم یو دی. مخکې مو بسم الله کې ویلي وو چې د الله تعالی د کونه او د حقیقت معرفت نه موږ عاجز یو په دنیا کې، په نومو یې پیژنو. نو دغه الله چې دا نوم یې تاسې زده ده، د دغه هغه سلطان د نومو چې ده، په دغه نامه چې تاسې پیژندلی، دا هغه ذات ته ګورې بیرته مسماتر مراده، دا هغه ذات ته چې د دغه نه ما سوا بل هیڅوک لایق د عبادت نشته. دا یو ذات دی الله خو نوم د مراد تنازات، دا یو ذات دی الله، دا لایق د عبادت چې سړی به د عبادت کوي. شرک لاړ ختم شو، د شرک بنیاد په دغه یو ټکي کې لاړ ختم شو. بیا نو د الله تعالی صفات مبارکه ذکر کوي. الله تعالی هغه ذات ده الحی ازلان ابدان سرمدان، همیش ژوندی ده، ژوندی وو، ژوندی ده، ژوندی به یي، تل تر تله ژوندی ده. مرګ په ده باندې نه راځي، پناه په ده باندې نه راځي. القیوم، قائم کامل په تدبیر د مخلوقاتو باندې. دا ټول نظام چلونکی الله ده، دا د ټول نظام چلونکی الله ده. داسې بل ذات نشته چې د عرش نه تر فرشه چې څومره نظام د چلونکی دی بل څوک وي. د دغې وجه نه څوک وي اسم اعظم په دغه مجموعه کې ده چې الحی القیوم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، چې دغه باندې دعا وکړي الله دعا قبلوي. او دغه داسې صفات دي چې نورو ټولو صفاتو ته هم ورغلي دي. ګورئ دلته اجمالا ذکر شو حی او قیوم ذکر شو، خو د دغه نه د خدای پاک نور صفات ذاتي وایي ټول معلومیږي. د الله وجود معلومیږي، الله تعالی موجود ده، ولې چې تل تر تله ژوندی ده خو موجود ده. دا چې د ټول عالم تدبیر چلونکی دی ده، نو عالم ده، بې علمه څوک نظام نشي چلولی. قادر ده، عاجز سړی نظام نشي چلولی. اوریدونکی ده، کون نظام نشي چلولی. لیدونکی ده، ړوند نظام نشي چلونکی. د ارادې خاوند ده، د بې ارادې نظام نه چلیږي. د کلام خبر د خاوند د تعلیم کوي، د نظام د چلولو بغیر د کلام نه نظام نه چلیږي. حیات ده که علم ده که قدرت ده که سمع ده که بصر ده که اراده ده که کلام د صفات ذاتي دي. موږ تاسې چې شرع قید او خیلیو کې ذکر کوي، دا ټول د دغه صفاتونه وایي. معلوم شو چې مدبر د عالم د دغه صفاتو خاوند به د دغه نظام نشي چلیدای نشي. او دا چې د ټول نظام چلونکی دی ده، نو په دغه ذات کې د سکند نه کم شاید چې تعبیر ذاتي نشي پکې دی، دومره غفلت هم نه راځي. ولې که غفلت راشي، دا څادر ده ګورې کم شی ده، ما نیولی ده په هوا ولاړ ده. د ذات تقاضا خو د ثقالت دا ده چې لاندې طرف ته ځي.
که ما مې ګوتې داسې کړې د ستیل ولوېده که نه ولوېده دا دومره عظیم اسمان چې حد نظر ده چې مخ ته د باندې اوس وځې چې د خواته ګورم اسمان به وینې چې پورته ګورم اسمان به وینې چې د خواته ګورم اسمان به وینې چې د خواته ګورم اسمان به وینې چې د خواته ګورم اسمان به وینې په ټولو دنیا را محیط ته که نه د محیط ستنې چا لیدلې د دغه چت ته څومره ستنې دي اتو چتو ستنو باندې ولاړ ده 4 دیوالونه دي د دا ټول اسمان د پاره یو ستن چا لیدلې ده دغه درونکی د دغه اسمان څوک ده بستنې درونکی څوک ده الله تعالی ده که د سکند په انداز غفلت راشي په ده کې دستی به اسمان را لویږي چې دا څومره نظام ده دستی به خلل کې پیښیږي نو دا چې غفلت بیا د تدبیر د عالم سره منافي ده دستی بیا دا صفت ذکر کې لا تاخذه سنه نه نیسي دغه الله پریخانی ولا نوم نه خوب دا موږ تاسې په سبق کې کله سترګې پټې شي زړه مو بیدار وي خبره اورو خو سترګې مو داسې شي سر مو وتنبېږي دغه ته سینه ویلی کېږي دومره غفلت هم په الله تعالی کې نه راځي لکه دا دومره چې سترګې داسې شي او هغه خوب چې مستغرق ده چې پروت یې په څنګ پورې د خلک ناست ولاړ دی ته ځانه نه یې خبر اخو بیخي په ده باندې نه راځي سینه هم نه راځي سینه دومره غفلت هم په ده باندې نه راځي لا تاخذه سنة ولا نوم بیا د رب کریم د کبریا او د لوی بیان کیږي له ما فی السماوات و ما فی الارض لام د تملیک دی پاره ده له دل ردی د مملوک دی چې شي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه شیان چې په اسمانو کې دي هغه چې په مځکه کې دي داسې څوک نشته چې د الله د مملوکیت نه خارج وي په اسمانو کې چې څومره مخلوق ده که په مځکه کې څومره مخلوق ده ټول مملوک دی الله ده دومره غټ مالک بل څوک نشته وخت چې وایي د الله صفات سړي وپېژنده د ده عظمت په زړه کې راځي دا عظمت چې څومره په زړه کې راغی خوف پیدا کېږي چې د خوف پیدا شو بیا جرأت ورکېږي د خبرو چې په مابین کې خبرې وکړي من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه وای نور ټول چې له ملک السماوات و ما فی الارض ذکر شو مخلوق ته ذاتی دی هیڅ شي اختیارم ثابت نشو غایت ما فی الباب چې مخلوق ته ورپاتې دي زارۍ ورپاتې دي دا شفاعت زارۍ ته ویل کېږي وای چې مخلوق ته پاتې شوې صرف زارۍ پاتې شوې عجز پاتې شو خو د عجز د زارۍ جرأت هم څوک نشي کړی چې د ده اجازه نه وي دومره د جلال خاوند ده دومره د عظمت خاوند ده چې هغه زارۍ موږ تاسې چې د وخت یو لوی ظالم په مخ کې ودرېږو ژبه مو بنده شي خبرې نشو ورکولی که ظالم نه وي مشفق استاد وي خو چې چا په زړه کې عظمت وي د خپل شیخ په زړه کې عظمت وي د هغه څه معرفت ورته حاصل وي دلاوري نشي ورکړی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په زړه کې یوه پښتنه د حضرت عمر نه بخاري شریف روایت یو کال په زړه کې وه پښتنه نشوی کولی صریح روایت دی بخاري شریف که نه قد سقط قلوبکما هغه آیات په متعلق کې چې د دغه نه کومې دوه بیانې مراد دي یو کال په زړه کې ده او هغه مشفق استاد د حضرت عمر صاحب چې حضرت ابن عباس ډېر علوم د ده نه حاصل کړي او څومره یې نازوه چې د غټو مشرانو صحابو سره به ده ته مشورې ته وخت ورکوه مجلس ته به ورغوښت ګډ د غټو مشرانو سره لیکن جلال و عظمت استاد په زړه کې ده یو کال پورې د هیبت نه پوښتنه نشي کولی نو د رب کریم عظمت چې د چا په زړه کې وي انبیا علیهم السلام یې ښه پېژني شفاعت په اول څوک کوي خو ګورئ 50,000 کاله د قیامت ورځ اکثره تیریږي جرأت شفاعت نه وي چې خلک ور مجبور شي آدم علیه السلام ته هغه اظهار د عجز کوي نوح علیه السلام اظهار د عجز کوي ابراهیم علیه السلام اظهار د عجز کوي موسی علیه السلام اظهار د عجز کوي عیسی علیه السلام اظهار د عجز کوي څوک دي ټول اولو العزم الرسولان اولو العزم
چې اخر دا مقام بیا خدای پاک پیغمبر علیه السلام ته ورکړی. اوس نو وایي دغه چې څومره معرفت راځي جرأت ورکېږي. نو منزل الذي مخلوق خو بل څه نشي کړی خو سفارش پکې منزل الذي څوک د هغه ذات یشفع چې شفاعت وکړي عنده د الله تعالی په نسبت باندې نشي کړی څوک سفارش هم نشي کړی الا باذنه مگر په اذن دی الله چې خدای پاک اجازه ورته وکړي بیا به هغه خلکو ته بیا نو که حافظ ته اجازه وکړه که شهید ته اجازه وکړه که عالم ته اجازه وکړه که نبی ته وکړه چې چاته اجازه وکړه بیا هغه شفاعت کوي. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله هغه ذات ته چې عالم ده ما بین ایدیهم وما خلفهم دا چې په سترګو لیدل کېږي یو تعبیر داسې ده او د سترګو نه پټ وي د خلکو ښکاره حالاتو باندې هم علم لري ما بین ایدیهم چې حاضر دي مشاهده چې په سترګو لیدل کېږي وما خلفهم هغه شی چې شاته دي د چا په سترګو په نظر نه راځي یا ما بین ایدیهم مخکې تر پیدایښت نه چې مخلوق یې نه و پیدا د پیدایښت نه مخکې هم په دې علم درلود وما خلفهم پس د پیدایښت د نه هم په دې علم لري د الله په علم کې تغییر نه راځي. دغه دنیا چې لیا پیدا نه وم الله په دغه نقشه خبر وو په دغه نن موږ په سبق خبر وو په دغه ناشتي خبر وو په دغه شرکت خبر وو چې څوک پر راځي څوک په کینی څه په بیان وکړي په دغه ارڅ مخکې نه خبر وو او وروسته د پیدایښت هم دغه خبر علم محیط ده په ټول عالم باندې د دایره د علم د نه هیڅوک نشي پټېدای. ولا يحيطون بشيء من علمه اما مخلوق چې دا احاطه نشي کولای په هیڅ شي د معلومات علم نه مراد معلوم ده د معلومات د الله نه الا بما شاء مگر په هغه څه چې د خدای په خوښي. موږ تاسو بخاری شریف کې چې سبقو کې ویایو چې د علم سره عاجزي په کار د تکبر نه ده په کار ولې چې هر څومره لوی عالم شي د دنیا د جهل تر علم زیات د هر عالم جهل تر علم نه زیات ده. ولې موږ اورو زر قسمه مخلوقات یا اتل زر قسمه مخلوقات یا رب العالمین کې مو ویل څلويخ زر قسمه مخلوقات یا اتیا زر قسمه مخلوقات په دغه کې چې د اګۍ نه پیدا کیږي یو قسم مخلوق ده چې د پریوانه پیدا کیږي دوم قسم مخلوق ده. دا نور مخلوقات چې دا خپل نوع انساني ته وایي وګوره نورم پرېږدو دا ټول مخلوقات پرېږدو دا خپل نوع انساني ته وګوره د ټولو انسانانو په مزاج په کیفیت په حالاتو باندې موږ علم لرو هغه هم پرېږده خپل ذات ته وګوره په خپل ځان باندې موږ کامل علم لرو چې سړی په خپل ځان علم نه لري نو هغه به بیا څنګه د دعوه د ملایکې د علمیت په کوي د تکبر به څنګه کوي چې د الله څومره مشیت وي دغومره علم د دمک د هر چا د استعداد موافق علم الله تعالی ورکړي. وسع کرسیه السماوات والارض پراخه د کرسی د الله تعالی د اسمانو او د مځکې نه دغه نه دا معنا نه چې العیاذ بالله الله حیز او مکان ته ضرورت لري قیام او قعود په د کې راځي لکه موږ جګ شو بیا په کرسی کینو ناسته ولاړه قیام او قعود دا حیز او مکان غواړي دې وای دا معنا نه ده. نسبت کرسی الله ته نسبت عرش عظیم الله تعالی ته داسې ده لکه نسبت بیت الله الله تعالی ته عظمت ته اشاره ده لوی ته اشاره ده تمکن ته اشاره نه ده. نو دومره موږ په حدیثو کې ذکر شوی دی د الله اوس غټو مخلوقاتو ته وګورئ دلته راغله چې کرسی تر اسمانو تر مځکه لویه ده دا اوه طبقه مځکه ده اوه اسمانونه دي د اوه اسمانونه پورته کرسی ده د کرسی نه پورته بیا عرش عظیم ده. حدیث مبارک کې راځي وای دا اوه اسمانونه مځکه ټول د کرسی په مقابل کې دومره دي دا کړی د ګوتې نه ده لکه په غټ میدان کې چې یوه کړی واچوي په یو غټ میدان کې چې یوه کړی واچوي نو د غټ وسره اسمانونه وسره مځکې د کرسی نه دومره کنکي دي دومره لوی مخلوق دی الله ده. بیا پیغمبر علیه السلام چې دا کرسی بیا واخلې
دا دومره غټ مخلوق دا چې عرش عظیم ته بیا واخلې دغسې نسبت ده لکه په یو لویه بیابان او دښته میدان کې چې یوه کړۍ واچوې دا کرسي بیا د عرش عظیم نه دومره کڼکۍ ده عرش عظیم بیا تر دغه دومره لوی ده وایي په دغه کې د عرش نسبت چې الله ته کېږي که د کرسي عظمت مخلوق ته اشاره ده نه تمکن ته نه الله عرش ته ضرورت لري نه کرسۍ ته ضرورت لري نه ناستی شته نه جسماني صفات شته ولاړو ناستی ماستی دا یو نشته موږ دومره خبرې دا اوه اسمانونو پورته یو مخلوق ته کرسي ورته ویایي هغه دومره لوی دی چې د هغه سره اسمانونه هم ځکه لکه یوه کړۍ چې په یو غټ میدان کې واچي د هغه نه پورته بیا یو بل مخلوق د خدای متعال ده چې عرش عظیم ورته ویایي دا کرسي چې بیا هغه ته واخلې دومره ده لکه یو کړۍ چې په یو لوی میدان کې واچي وسع کرسیه السماوات والارض اوس نو دا چې موږ مځکه وینو غټ مخلوق راته لیدی کېږي اسمان وینو غټ مخلوق تر دغه اسمانه خو ابل پسې لوی ده تر هغه نه ابل لوی ده تر هغه نه ابل اوس مو ویلې تر دا اوه سره نه بیا کرسي تر هغو ټولو نه عرش عظیم هغه خو موږ وینو نه اوس دا دومره لوی مخلوق د دغو تدبیر قیوم خو ذات الله ده چې کنکای شی په لاس کې وینې په لاس ډېر ستړتیا راځي که لږ دروند شی خو چې څومره جسم کې جسامت کې یو شی غټیږي درندیږي د هغه شي ساتنه په انسان باندې بوج کېږي یو شی د سهار نه تر بیګا په لاس کې نیوی شي خو یو شی دومره دروند چې صرف د مځکې نه یې کې بیا د دستي د لاس نه وغورځي نو چا به وایي د مخلوق به دا خیال کېدو چې ښه نو دا دومره عاټه کرسي دا دومره عاټه عرش عظیم دا دومره اسمانونه مځکه د دغه ساتنه به الله تعالی څنګه کوي په دغه کې خو به د ستړتیا راځي په بتري الله یې چې قیاس د مخلوق په خالق مکه د خالق په مخلوق مکه ولا یؤوده حفظهما نه ستړی کوي الله تعالی ساتنه د دغه اسمانو د مځکې په دست پمانتیا نه راځي ولې د مادیاتو ته ضرورت لري هغه چې د مادیاتو باندې کار بنا وي نو په هغه انسان کې ستړتیا راځي ټول عالم چلونکی د سنا باندې غفلت په دنه کې نه راځي خو بوج نه ده په ده باندې ولې اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن عرش ته ویلې پیدا شو پیدا شو کرسي ته ویلې پیدا شو پیدا شو اسمانو ته ویلې پیدا شو پیدا شو مځکې ته ویلې پیدا شو پیدا شو ساتنم چې د الله حکم ده چې تر څو د الله حکم وي د بقا اسمان به ولاړ وي ځکه به ولاړ وي په خپل نظام باندې خو چې کله بیا الله اراده د دنیا د ختمېدن وکړي دا اسمان به بیا راغورځي یوم تشقق السما به بیا راځي دا لمر به بیا راغورځي دا سپوږمۍ به بیا راغورځي دا یو نظام دا ټول شیان به بیا ختمېږي وهو العلي العظیم الله ډېر پورته او ډېر عظیم صفاتو خاونده د ډېر لوی غلبې عالي غالبه ده او د ډېر عظیمو صفاتو څښتن ده په هغه کې دا تصور مه کوئ چې ستړی کېږي به حفاظت به څنګه کوي بدن کې به راحت ته ضرورت پیدا کېږي نو خوب ته به ضرورت پیدا کېږي نه دا یو ګمانم په الله تعالی په شان کې مه کوئ او دغه آیت مبارکه فضایلو کې دام راځي چې په کوم کور کې مقرر ویلی کېږي وایي دغه کور نه خدای پاک شیاطین شړي